Kamu tak malu, Syai, dalam pedih bangga
دا ودرېدل دا جنازې به الله ته وسیله کوو مکبه اسماعیل حنیه رحمه الله په جمع باندې ولاړ دی مجاهدینو ملګرو ته جمع ورکوي په خپله دا آیات وایي ان الله اشترى په خپله دا آیات وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وتاسو مه وایئ هغه چا ته مړه چې هغه د الله په لاره کې مړه شي هغه د الله په لاره کې شهیدان شي بل احیاء بلکې دوی ژوندي دي عند ربهم الله ستاسو د رب په نیز باندې وهم یرزقون هغې ته رزق میلاویږي رڼو شهادت تمنا زما پیغمبر کړل ده د شهادت تمنا صحابه کرامو کړل ده انشاءالله مونږ او تاسو به د شهادت تمنا او سوال د الله نه کوو که به یې نه کوو انشاءالله مونږ او تاسو به د امام مهدي لښکر جوړېږو که به نه جوړېږو انشاءالله مونږ او تاسو به د عیسی علیه السلام لښکر جوړېږو که به نه جوړېږو یهودو نصارو د دوی دا خلک تا ته پیغام درکوي تا د دجال دپاره لښکر تیار کړی تا د دجال دپاره ټکنالوژي تیاره کړې ده زه د امام مهدي دپاره مجاهدین تیاروم یاد ساتئ دا دور د جهاد دور دی تربیتونه وکړئ جهاد ته ځان تیار کړئ ورنه په موږ او تاسو یهودو نصارا فکري جنګ مو سره کړی عسکري جنګ هغوی ډېر کم کوي فکري جنګ دی خو انشاءالله موږ او تاسو هم د هغوی سره مقابله کوو او د امام مهدي او د عیسی علیه السلام په مقابله صف کې به ودرېږو او انشاءالله چې کوم اویات زره خلک نبي علیه السلام وایي د دې خراسان نه به راپاشي هندوستان به فتح کوي انشاءالله د ملکن ډویژن په خراسان علاقې کې اشاره شوې ده انشاءالله موږ او تاسو په هغې کې شریک یو انشاءالله او جهاد به کوو که به یې نه کوو که به یې نه کوو د الله په ذات مې د قسمي په دې دور کې په هر عالم باندې په هر ملا باندې په قوم کې د جهاد جذبه پیدا کول دا فرض وي دا فرض وي دا فرض وي که ځانته شیخ القرآن وایي ځانته شیخ الحدیث وایي په جهاد امت ته د جهاد دعوت ورکول امت کې د جهاد بیداري پیدا کول دا په ټولو علماو فرض دي علماو که دا فریضه ادا نه کړه مونځ یې کار نه کوي روژه کار نه کوي زکات کار نه کوي ولې الله پیغمبر وایي الله پیغمبر خپل پیغمبر ته وایي یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال اے پیغمبره مسلمانان مؤمنان په جهاد باندې تیز کړه د دې دور علما د پیغمبر وارثان دي او که نه دي وارثان دي او که نه دي وارثان دي دې امت کې به د جهاد جذبه دوی پیدا کوي ورنه که دې ونه کړه نو ګناهګار وي